زه په دعوی سره دا خبره کوم مسلمانانو وروڼو چې کله د بچو تربیت داسې وشي کنه نو دا بچی بیا یوازې په دنیا کې نه په آخرت کې هم فایدهمند ثابتېږي. څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. کله چې یو مسلمان وفات شي، یو انسان مړ شي، د عملنامه بند شي، د ټول ترتیب چې دی هغه بند شي، د نیکی او څومره کارونه منځونه تلاوتونه څومره چې هغه بند شي ختم شي، الا من ثلاث، مګر درې څیزونه داسې دي چې د مرګ نه پس هم د هغې رڼا د هغې فایده د انسان ته قبر ته رسیږي. په هغه دریو کې یو نیک عمل اولاد دی چې کله د بچی تربیت ته دینی اسلامی تربیت هغه ته ورکړی وي، چې څومره نیکی کوي، څومره هغه د خیر کارونه کوي، د الله د رضا کارونه کوي، د هغې رڼا به تا ته قبر ته در رسیږي. کله چې د بچی تربیت داسې وشي نو دا بچی څنګه چې ما تاسو ویلي چې په قبر کې هم په کار راځي، دغه رنګې په دنیا کې هم دا یو بهترین نعمت او یو بهترین بچی تا ته ثابتېدی شي چې کله د بچی ته دینی اسلامی تربیت وکړي. دغه بچی به بیا تا د کور نه نه وباسي په راتلونکي وخت کې، دا به ستا بې عزتي بې احترامي نه کوي، دی به تا په کاڼو باندې نه ولي، دی به ستا بې عزتي نه کوي، ځکه دته تا تربیت دینی او اسلامی تربیت ورکړی ده. او چې کله د دین او د اسلام تربیت نه وي او ته صرف بچی راغټ کې دی دپاره چې دی سبا ماته ګټه وکړي، دی ماته پیسې راوړي، نو لحاظه هغه بچی به بیا په راتلونکي وخت کې تا د کور نه وباسي او هغه بچی به ستا بې عزتي او بې احترامي هم کوي. دا یاد وساتئ. څومره چې نن سبا د والدینو نافرماني کېږي، په دې کې ټوله ذمهواري او ټوله ګناه چې دا د والدینو ده. والدین د بچو حق نه ادا کوي. والدین چې دی بچی خو اعلی سکول ته لیږي، سکول پی وای، کار پی کوي، پیسې به ګټي، خو دینی او اسلامی تربیت مدرسې طرف ته هغه نه لیږي، د دینی او اسلامی تربیت نه هغه لرې ساتي. بیا څه کېږي، بیا چې بچی لږ راغټ شي او لږ په ښه بات باندې پوه شي، په خپلو پښو ودرېږي، بیا والدینو ته وایي چې تاسو نه پوهېږئ، بیا والدین د کور نه وباسي، بیا د والدینو قسمه قسم بې عزتیانې کوي. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو پلار راځي او امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي چې خپل بچی په ما باندې ګزار وکړو. عمر فاروق رضی الله عنه چې دی د هغه بچی راغواړي، ورته وایي ته ولې خپل پلار والو؟ هغه ورته وایي دا زوی ورته وایي چې امیر المؤمنین زما د پلار زما د تربیت هیڅ حق نه دی ادا کړی، د ټولو نه مخکې وایي ده په ما باندې نوم ایښی دی جعل. جعل دا په عربۍ کې د ګندګۍ چینجي ته وایي. دویم وایي دی پلار وایي دا سحر ما باندې خره او زناور چې دی روان کړي او ډانګې په لاس کې راکړي او تر ماښامه پورې زه چې دی هغه ګرځومه، او دی پلار ما ته یو قاعده او قانون دا ښودلی دی چې بچیه کله چې په دې رمه کې په دې زناورو کې خپلو کې دوه په جنګ شي، چې کم زناور زورور وي نو دا کوتک به د هغې سر ته راخلاصی او هغه کمزوری به ترې بچ کې. نو دې پلار ما ته صرف دغه ښودلی دی او باقي ما ته نور څه تربیت نه دی ښودلی، د مور پلار ادب دینی اسلامی تربیت یې زما نه دی کړی. نو لحاظه وایي زما خپل روټین دا دی، زه دا زناور ګرځوم را ګرځوم، دغه ترتیب دی زما. وایي زه چې کله نن کور ته راغلم زما مور او پلار په جنګ و، او ما وکتل چې زما پلار زما په مور باندې زورور دی، زما مور یې راوغورځوله او زما مور یې وهله، نو وایي ما دا ډانګې اوچت کړو، کومه قاعده او قانون چې پلار راته ښودلی و چې کم زورور یې هغه باندې به ګزار کې، نو وایي زما پلار زورور و، زما په مور باندې ما دا کوتک راواغستو، خپل پلار دې سر ته مې راخلاص کو. نو لحاظه دغه د تربیت انجام